کستا د ګل غونتې خلک د جینۍ لپاره په خپله باندې ځان ووجلو. مینوالو هغه جینۍ به واده به هم شي، بچي به هم پیدا شي، خو دا ځوان به پکې نه وي. راځئ مینوال چې داسې کمکل خلک ولې داسې غلط کارونه کوي. ټول معلومات عزتمن زه تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوم. موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګینه وکړم. تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې وساته ټلی نشان وغه چې یو نوي معلومات ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو اخترګل هلک چې د 12 کاله عمر او په 12م کې سبق ویلې چې عزتمنو د په کالج کې دغه شانته د جینۍ سره لین دین شو. د جینۍ دا خلک خوښ شو، خپل کې به ډېر غپ شپ لګولو، یو بل په مینه کې دومره ډوب شوي چې عزتمنو دوی به په کور کې مور او پلار سره هم جنګ جګړې کولې په دغه دپاره چې جینۍ به وایي چې زه دغه خلک سره واده کوم، نو خلک به وایي چې زه دغه جینۍ سره واده کوم. خو مینوالو د دواړو مور او پلار پې ناراضه او په دغه رشته باندې، ځکه چې عزتمنو د خلک مور او پلار هم دغه ویلي چې د دې جینۍ چې څنګه د سره لین دین دی دغه شانتې به نورو خلکانو سره به هم وي. مینوالو د جینۍ مور او پلار خو دا خبره هېڅکله نه منله چې ستا په خوښه به هېڅکله واده به نه کېږي، خو کېږي نو زموږ په خوښه باندې به کېږي. مینوالو چې اخر دغه جینۍ کوېدن شوله چې جینۍ به مور او پلار ته دمکینې ورکول، تاسو خو ما کوېدن کوئ زه به ځان وژنم. خلک به مور او پلار ته دغه دمکینې ورکولې، خو دا جینۍ چته کې د ما نه بل چاته کوېدن شوه نو ځان به وژنم. مینوالو هغه شانتې وشول چې دغه د خلک مور او پلار ته به چې ویلې او دوی به یاره نه کوله چې ده ته ګوره او مرګ ته ګوره ځان ډېر زسا خوږ دی. مینوال اخر دغه خلک ولګېدلو او ځان یې په خپله باندې ووجلو. په دغه طریقه مینوالو کوټې ول ځان پسې بند کړو او ځان ته په خپله باندې تیزندۍ واچوله او ځان یې رازواران کړو. عزتمنو اخترګل خلک د دې دنیا نه دغه طریقه باندې پانی لاړلو. مینوالو جینۍ کوېدن شوله، جینۍ به واده به هم شي، بچي به هم پیدا شي، خو دا خلک ځان سره په خپله باندې ظلم او زیاتی وکړو. زموږ د دې ویډیو مقصد عزتمنو همدا دی چې داسې هېڅکله د سکول د کالج د یونیورسټیانو په یارۍ دوستۍ کې مه ګېرږئ. دا هېچاله په ګوتو باندې نه ورځي، خو ورځي نو ډېرو کمو خلکو له په ګوتو باندې ورغلي دي، هر چا له په ګوتو نه ورځي، ځکه چې عزتمنو یو د انګاوي بل د بنګاوي نه. زموږ مقصد دا دی چې د یو کور په پېښور کې وي نو د بل کور به په منګوره په سوات کې به وي، دغه شانتې لرې لرې ځایونو کې وي. داسې رشته هېڅکله نشي سازېدلی. مینوال زموږ د سره تر نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلوماتو لپاره د سره زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټالۍ نشان واچوئ، یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.